السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم. تاسو خادم، تاسو ورور، تاسو دوست، تاسو معالج ډاکټر حکیم مولانا مومن الله منیب تاسو په خدمت کې حاضر شوم. ته ولې د تنهایی ګناوي کوي؟ ته ولې د الله سره نه بیریږي؟ ته خو زه منم ته خو د الله سره بیریږي، مګر د تنهایی ګناه سره ډیر خلک پریشان دي. وای په کډوالي کې د ګناوي راسه کیږي. دا به بخت نه دي، دا به بخت موبایل. وای د دې موبایل د وجې سره پریشان یم. د په تنهایی کې په کډوالي کې په خپل عمل باندې پښیمان یم. ډیر واتساپونه دا رقم راځي، ډیر زنانې خوندې، ډیر نارینه ورونه په دا وله سره پریشاني. وای د تنهایی ګناو غر کلم، د تنهایی ګناو د کډوالي ګناوي تباہ او برباد کلم. د بعضې لفظونه چې دي هغه زه نسم ذکر کولی، بعضې خبرې چې دي هغه زه نسم کولی. ډیر داسې نارینه ورونه وای د دغه بېبخته عمله څه څه رقم ځان خلاص کړم. ډیر زنانې خوندې وای دغه د بېبخته عمله څه رقم ځان خلاص کړم. سخت پریشاني، ډیر خلک په دا وله سره پریشاني. نو یو وظیفه در شامه د ځان سره نوٹ که بیا به نه زاړې، بیا به پریشان نه، بیا به سرګردان نه، بیا به په ټینشن کې نه. که دې دغه وظیفه شروع کړله انشاءالله د الله مدد به د تا سره را شروع سي. که دې دا وظیفه شروع کړله انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم سره به د تنهایی د ګناو څخه خلاصې، د کډوالي د ګناو څخه به خلاصې. وظیفه د ځان سره نوٹ که 1500 وارې وایه، یا د هغه رقم 314 وارې وایه، یا د هغه رقم د هر لمانځه باندې وایه. دا وظیفه چې انشاءالله ته شروع کړې بیا به ګرځون و ما ته دعاوې کوي چې الله دې دنیا او آخرت سم که. دا د ځان سره نوٹ که وظیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوه توري دي، دا دوه توري خو ته ویلی سې. په دا دوه تورو خو ته د خپل د کډوالي ګناوي ګردې مټاولی سې، د کډوالي ګناوي ګردې ختمولی سې. په زړه کې به د الله خوف ساتي. دغه دوه توري به وایه. کوم توري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا حمیدو یا باعثو، یا حمیدو یا باعثو. په دغه دوه تورو سره د دا بېبخته موبایل د ګناو څخه به ته خلاص سې، او د هغه رقم نورو د کډوالي ګناوي چې نورې ګناوي کېږي د غلطي د انسان څخه د دا څه به ته خلاص سې. د ځوانۍ د غلطیانو څخه به خلاص سې. د ګردو غلطیانو څخه به الله تعالی ستا حفاظت وکړي او الله تعالی به ستا مدد او نصرت وکړي.